او تکبر انسان کې د اوسو شینو وجه نه راځي. یو تکبر په انسان کې د حسن د وجه نه راځي چې الله په ګل حسن ورکړی وي، نو حسن په وجه باندې دغه انسان کې تکبر پیدا شي. وګوره زما عزتمندو کې یو انسان ته الله پاک هر څومره حسن ورکړی وي، څومره ښکلی وي، څه وخت داسې راشي چې هغه حسن په ختمېدو شي، په مخ کې یې کرښې جوړې شي، آخره کې هغه شکل بیخي بدل شي، هغه غون حسن یې ختم شي چې با کوم شي تکبر کول هغه ختم. دویم قسم انسان تکبر کوي د مال د وجه نه، چې یو سړي سره مال ډیر شي نو په مال باندې د په زړه کې تکبر پیدا شي، بیا غریب سړي سره ته ملاقات خوند نه ورکوي، بیا غریب سړي سره لاس ملاوېدل دله خوند نه ورکوي. یقینو که زما عزتمندو چې دغو غریبانو خلکو سره په ناستی کې کم خوند او مزه ده، هغه مالداره خلکو سره په ناستی کې نشته. خو چې څوک په خبره باندې پوه شي چې څومره انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغلي دي، او انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام کوم مقصد پر الله را لګوي، هغه مقصد پیغام خلکو ته رسول شروع کړی دي، نو ټول نه پیرانی خلکو چې ایمانونه په باندې راوړي دي، او پیرانی خلک چې پیغمبرانو مددونه یې کړي دي او پیغمبرانو سره تکلیفونه برداشت کړي دي، ټول غریبان خلک. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې څومره خلکو په باندې اولنې کې ایمان راوړو، زیاتره به غریبان خلک. او وسم الحمدلله دا نه چې ټول مالدار خبره زوګم، خو اکثر چې څومره غریبان خلک دي، جمعات خدمت و غریبان خلک کوي، د علماو خدمت و غریبان خلک کوي، علماو قدر غریبان خلک کوي. او یقینو که ما ډېر عالمان ولیدل ځکه مرګري پیژنم چې غریبانو خلکو سره امامتي وي، یقینو که مالدار خلکو نه اوسه زیات خوشحال وي. یو خدا وجه وي چې غریبانو خلکو په پیسو کې برکت الله پاک اچولی وي، ښکلې پیسې وي، محنت والا پیسې وي. الله معافي وکړي نن سبا چې څومره ټول نو خایم، خو زیاتره چې کوم مالدار خلک دي نو هغه مالداري وي یا یې پوډرو وجه نه وي، یا یې شراب روزګار وي، یا یې نور حرام کار وي. نو په پیسو کې نه هغه ملاته برکات وي او نه چې کوم پکې خوند. نو غریبانو خلکو سره ناستی پر مې خبره کوله چې غریبانو خلکو سره د بیا ناسته خوند نه ورګي، مالدار خلکو چې پیسې وسره زیات شي، او دغه پیسې زما عزتمند او ارزي شي دی. ګوره انسان ته چې څنګه اسرائیل علیه السلام راشي روح ته څنګه قبض کی، دغه چې کوم ملکیت په مال باندې د روح قبض کې دونه مخ کې اسلام خبره تا کوم چې کله یو انسان باندې آخري وخت شي او بيخي ته پته ولګي چې ما خو ډیر عمر نه پاتې، ما د 3 ورځې عمر پاتې دی. د مثلا دا وورو چې کله یو سړی آخري عمر شي او ته پته ولګي چې ما بچ کېدو چانس ختم شول، ما خو د 3 ورځې پاتې شولې، او دغه سړی حیثیت ته 3 لک روپے په دې ټیم کې یو وصیت وکړو، ته پته ولګي چې مرم روان یم او نه کارونه میکړي نه دي، امونه می ګډ ور دي، او بس دا ټیم کې اعلان وکړي چې بچای ما 3 لک روپے حیثیت ته او 3 لک روپے را باندې مدرسه په جوړه کا، یا 3 لک روپے غریبانو کې تقسیم کا. شریعت دې اجازه نه ورکوي چې 3 لک روپے د اوس مدرسه کې ولګوي یا 3 لک روپے باندې نور خېګړې کارو. ځکه چې کم ټیم کې د مرګ را نږدې شول، د پته ولګي چې زمرم د خپل مال باندې په خپل روپو باندې چې کوم ملکیت یو 3 مې پاتې شول، 2 سي ملکیت نه ختم یا مرم نه امر نمک کې دنه چې کوم د خپل مال 2 سي چې 3 سي کې په 300 کې 2 سي ملکیت ختم شول، په 2 سي باندې ملکیت پاتې شو. د شریعت دی چې کله وصیت وکي نو وصیت په 3 مې استعمال کې هغه قابل قبول وي. مطلب درو لک روپے وصیت کړه او وصیت میں 2 لک روپے نو دغه 1 لک روپے وصیت کې قابل قبول وي، هغه 2 لک روپے یې بچو دي نه دي اوس یا مرم نه. نو مر نه مخ کې چې ما ملکیت ختميږي، بیا مر نه بعد خاصه ملکیت ختم شولو، نو زسره چې کنده په مال باندې غرور او تکبر وکړه. زما عزتمندو کوشش کوو چې څومره غریب خلک دي، غریب خلکو ته پسپک نظر نه کتل وکړ، غریب خلکو سره مینا محبت، او چې کم کاس د غریبانو خلکو سره ناسته زیات کوي، دغه 2 فائدې وي. یو فائدې دا چې د پسړه کې غرور او تکبر نه راځي، غرور او تکبر دې ځړ نه وځي. دویم عادت وي سکون وي، سکون یو ته کوم خبرې وي
سکون وته به خبرې چې کله دا ځان نه غریب خلکو سره ناشته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک ته او په حدیث مبارک باندې ما تفصیل باندې بیانونه کړی